اوس بل مثال درکې تاکید معنوي مثال درکې تاکید معنوي څه معنا تاکید چې کلام کې مشکلات دي په حاصلولو د معنی مراد چې مشکلات دي دا مشکلات څه وجه نه دا په انتقال ذهن چې مشکلات دي یعنی ذهن انتقال نه کوي لغوي معنی نه معنی مراد ته ولې ځکه منځ کې وسایط کثیره معتبري چې دا وسایط کثیره دا امور عقلی وي او دا لوازم بعیده منځ لغوي معنی مراد منځ کې وسایط یا لوازم بعیده دیو جن عقل انتقال نه کې معنا لغوي نه معنی مراد ده نو لفظ کې څه اسباب مخله نه چې کني ترکیب مشکلی الفاظ ترکیب ګرانی ځکه مشکلاتي په معنا کې مثال درکې لکه یو بل شاعر د عباس ابن احنف هغه یو شعر وایي شعر دا وایي سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عناية الدموع لتجمد شاعر دا څه وایي سأطلب سین تاکید پر خامخا زه غواړم د خپل کور لرېوالی تاسو نه یعنې دا معنا چې کور لرېوالي باندې ما کور خو تاسو نه لرې ده زه کور لرېوالی خامخا غواړم یعنې زه نفس ته صبر ورکوم د خپل کور په لرېوالي چې تاسو نه لرې یو ځکه مخکې خو به سفر یې وې که نه خیمې به وې نو څوک په یو ځای پراته و څوک بل ځای نو د عاشق یا مصاب اعتقاد ده یا عاشق ده هغه دا خبره کوي چې موږ تاسو نه لرې یو نو زه نفس ته توطین ورکوم او نفس ته اطمینان صبر ورکوم چې خیر د موږ کور د تاسو نه لري نفس ته وایم چې ته صبر وکړه وجه دا ده چې دا مشکلات په زه تېر کړه کنه چې کور به مې تاسو نه لري او مشکلات یو غم ده دا قاعده ده چې الله په غم نه بعد خوشي راولي نو دا لرېوالي د کور نه بعد به خامخا الله موږ ته نزدېکت نصیب کوي ځکه مع کل عسر یسر هر تکلیف سره الله خوشي سړي ته ورکوي همیشه غمونه نه نو لتقربو نو تاسو به قرابت مستحاصل سي دی الله په قانون باندې او خامخا ما سترګې اوښکې به وي سکب الدموع معنا سیلان عینین چې سترګې اوښکې به وي ما سترګې اوښکې به وي تاسو پسې اوښکې بهول دا انسان ته پس عارضي چې دوستانو نه جدایي راشي او دوستانو نه جدایي چې راشي نو بیا انسان ته لاحق شي غمونه حزن پریشانی نو حزن پریشانی له وجې نه بیا انسان ته اوښکې سړی به وي نو سکب الدموع ما سترګې به اوښکې به وي یعنې دا معنا چې سترګې اوښکې بهول کنایه ده جدایي د دوستانو له وجې نه چې کوم غم سړي ته لاحق کېږي یعنې دا معنا چې زه به غم کوم هغه غم له وجې ما سترګې اوښکې به وي خو خیر ده دا دي دا پریشانی به زه تېره کوم نفس ته به توطین ورکړم چې ته اوښکې به وي د سترګې خیر ده ته دې پریشان یې خو پریشانی نه بعد به بیا الله خوشي راولي کوي ځکه د الله قانون دا ده چې مع العسر یسرا لتجمدا نو ما سترګې به خوشحاله شي ولې غم نه بعد خوشي وي نو پریشانی نه بعد به الله خوشي راولي دا د شعر ویلی ده خو په دې شعر په د اول صدر کې چې تاکید معنوي نشته اول چې ده سأطلب بعد الدار سین تاکید پره ده زه غواړم یعنې زه نفس ته توطین ورکوم اطمینان ورکوم د دې خبرې چې ما کور تاسو نه لرې ده زه په دې اطمینان کوم صبر پکوم
ځکه غم نه بعد خوشي ده تقربو نو به تاسو نزدېکت ما ته حاصل شي دا ما مطلب ده دې کې خو چې بود نشته ځکه خو کور لرې ده غم نه بعد خوشي ده نو خوشي به راشي د قرابت دا دومه خبر دا ده وتسکب عینا یدمو ما سترګې به اوښ کې به وي یعنې خامخا د ما سترګې اوښ کې به وي اوس اوښ کو بیول دا کنایه د غم نه دا ټیک ده سترګو بیول ځکه اوښ کو نه کنایه غم نه ځکه کنایه صحیح ده چې سکب دمو اوښ کې بیږي کله سړي بیږي چې د شراب ته احبو نه بعد کم پریشانی راځي هغه نه عموما بیاږي سړي سترګې نو اوس کې مستر کې به وي معنا دا چې دوستانو نه جلای او دوستانو جدایي په وجه انسان ته غم رسی غم سره لازمي به اوس کې دي نو مستر کې اوس کې به وي کنایه غم نسله ځکه دا لازم دی غم ده دا ټیک ده دا هم ځین انتقال کوي چې اوس کو بیول لازم دي غم د دوستانو سره دا ټیک ده دې کوم چې بود نشته مقصد دا چې زبا غم باندې اطمینان ځان ته ورک چې کوم جدایي له وجې نه ما ته غم لاري خو د اخر چې قاعده ده لتجمو ده چې سترګې مې خوشحالي د جمود کنایه خوشي نه ګرځولې دې کې د تحقیق پیدا کړي ځکه جمود معنا لفظي لغوي څه کې دي یبس العین چې سترګې سړي وچې شي جمود وچوالی ته وایي لفظي لغوي معنا یې څه ده یبس العین چې سترګې وچې شي سترګې وچوالی دا سترګو وچوالی دا کله انسان باندې تواری کېږي دا پس انسان باندې سترګو وچوالی تواری کېږي چې کله انسان کله سترګو نه مطالبه کوي چې اوس کې وبی و دو بیا وچې شي نه به وي اوس کې نه به وي دا وجه ده چې ډېر زیات غم راغلی نو جمود که سړی کنایه ګرځي نو غم نه دی ګرځي ځکه جمود لفظي معنا ده یبس العین چې سترګې وچې شي سترګې وچې چې شي دا کنایه غم نه خو ټیک کېدای شي ځکه سترګو وچوالی په هغه وخت کې چې ته زړه اراده لرې مطالبه کې سترګو نه چې اوس کې راکړو دوی نه درکوي دغه وچوالی پس انسان کې راځي چې ډېر غمي غمونه دوه قسمه دي بعضې داسې غمونه وي چې د انسان باندې راشي نو بخار چیک شي معدې نه بخار چیک شي سینې نه هلته پورته سر ته وخېږي دا درمیانه غم شي چې بخار پورته وخېږي بیا دغه بخار نه اوښ کې جوړه شي بس په اوښ په سترګو لارې راځي کله داسې چې شدید غم انسان ته لایق شي دومره غم ورته لایق شي که نه چې دا بلکل معوف الحواس شي حواس کار نه کوي نو دا سخت غم کې بیا پورته بخار نه شي چیږي بلکې سخت غم کې ډېره ګرمي پیدا شي نو بخار وچ کړي پورته سر ته چې بخار خېږي او وچ کړي چې وچې کړي بیا سترګې اوښ کې نه کوي نو هغه وخت چې سترګې وچې شي ته زړه اراده کړه سترګو نه اوښ کې غواړي دو اوښ کې نه درکوي دا هغه وخت چې ډېر غم نو جمود کنایه غم نه ټیک ده ځکه دا جمود سره لازم غم ده جمود ملزوم ده غم لازم ده لیکن جمود سره خوشی چې د خوشی نه کنایه کوي اشاعره خو خوشی نه کنایه کوي چې تاسو کو باندې د ما سترګې به اوس کې وبوي یعنی دا معنی زه به غمجن شم په دغه غم زه خوښ یم ځکه سب دمو سترګې اوس کې کله به وي چې د دوستانو جدایي نه سړي ته لاحق کېږي چې حزن ده نو دا سب دمو دا لازم دی حزن ده آی ملزوم ده نو حزن نه کنایه تاسو کو باندې د ما سترګې به خامخا اوس کې وبوي یعنی زه به پریشان شم دغه پریشانی باندې زه نفس ته توجیه ورکوم چې ته په پریشانی باندې خیر ته صبر وکړه لتجمد د دې لپاره چې سترګې مې خوشحالي شي نو جمود خوشي نه کنایه ګرځولې
دې کې تاکید پیدا کړی هلکه جمود خوشي نه چېرته کنایه ده دماغ دې خراب دی چې جمود خوشي نه کنایه ده جمود خو کنایه ده غم نه شدت غم نه ځکه جمود لفظي معنی څه ده یبس العین سترګو وچوالی په وخت ارادې دې زړه چې ته زړه اراده کې سترګو نه مطالبه دې اوس کې کې جو وچې کي دا پسه وچې دي چې سخت غمي نو جمود کنایه غم نه ټیک ده جمود خو خوشي نه کنایه نه ګرځي ځکه خوشي خو سرور خو د احباو په ملاقات سره راځي نه چې په جمود العین سره راځي هغه چې ملاقات احباو سره سلی وصل دوستانو سره یي دوستانی استادانی اولیای پیرانی ملګری طالبانی نو پسې چې انسان وصل حاصلي د پسې انسان ته خوشي راځي دا هغوی چې سترګې وچې بیا پسه خوشي نو جمود العین کنایه له غم نه ټیک ده جمود العین کنایه خوشي نه دا ټیک نه ده دې کې تاکید پیدا کړی ګوره که قول الاخر دا تاکید معنوي پر مثال درکړي که قول الاخر لکه قول د بل سړي دا داسې ولې نه وایي چې که قولي ځکه مخکې قول خو د فرزدک و لکه هیز میر راځي کې بیا سړی وایي چې دا هم فرزدک قول ده حالانکه دا خو فرزدک شاعر قول نه ده دا بل ځکه آخر ویله لکه قول د بل شاعر شاب بل څوک ته فرزدک نه علاوه تعیین کوي وعباس بن الاحنف ته ولم یکل که قولي داسې نه ویله چې که قوله ولې لئلا یتوهم چې دا وهم نشي من عود ضمیر چې دا ضمیر راځي ده الی الفرزدک فرزدک ته یا خو به دا ته هم کېږي چې هي ضمیر مخکې ما دا خو فرزدک ذکر ځکه قول الاخر ویله اسم ظاهر ته ترجیح ورکړه په ضمیر ساطلب بعد الدار عنکم تقربوا زر ده چې زه به طلب کړم سین نه استقبال پاره ده بلکې سین تاکید پاره ده زر ده چې طلب وکړم یعنی خامخا به زه وغواړم بعد الداري لرېوالی د کور د ما عنکم تاسو نه چې دا ما کور د لرې تاسو نه دا به زه زر ده چې وغواړم یعنی خامخا یې غواړم خامخا یې څرنګه غواړې یعنی زه نفس ته صبر ورکوم چې په لرېوالي باندې خوشحال سه ولې ځکه د الله قانون دا ده چې غم نه باید خوشي راولي لتقربو چې تاسو موږ ته نږدې سو بیا زه به په تکلیف صبر وکړم چې بعد داري ده چې ما کور تاسو نه لرې ده بیا نتیجه الله طرف نه چې قربه وسالي لتقربو وتسكب عناية الدموع دا تسكب په اطلب واتفتا ستسكب دا سین تاکید پر ده خامخا به بیوي عنایه دا فایل ده ما سترګې الدموع ووش کو لره خامخا به ما سترګې ووش کې بیوي یعنی غم به راځي په غم باندې زه نفس ته توتین ورکوم ځکه سکب الدموع کله انسان ته عارضي دي اخشنه له انسان ته عارضي دي چې فراق د دوستانو نه سړي ته لایق چې غم ده نو چې دوستانو جدایي له وجې نه کوم غم سړي ته لایق دي هغې سره لازم سکب الدموع ده نو دا معنا خامخا ما سترګې اوښ کې بیوي یعنی زه غمجن یم په دې نفس ته زه توتین او صبر ورکوم چې په دې غم باندې اطمینان وکړه ولې لتجمو دا چې خوشي راشي ځکه د الله قانون دا ده سبحانه چې غم نه باید خوشي راولي نو جمود چا نه کینایه که خوشي نه دې کې دی غلط دی تجمو دا کې سکب الدموع کې ټیک ده ځکه سکب الدموع روز کو بیول دي هموش کو بیول لازم دي چا دي یو شي دي چې د دوستانو جدایي نه راځي دوستانو جدایي نه څه راځي حزن نو د حزن سره سکب الدموع لازم ده دا ټیک ده دې ته عام دین انتقال کوي او دا یو متعارفه ترجمه ده خلکو کې دا ورسته چې خیر زه بس سترګې اوس کې ما سترګې به وي یعنی غمجن دې زه یم زه ځان ته اطمینان ورکوم دا نه ده بده خبره ځکه الله به دې نه بس خوشي راولي که نه بنا په قانون دی الله چې هر غم نه باید خوشي لتجمو دا چې خوشي راځي لتجمو دا کې دا غلط ده جمود خوشي ده چې غم نه کنایه ګرځي خو جمود خوشي نه کنایه نه ګرځي دا خوشي نه کنایه ګرځولې ده دا پکې تاکید دی دې ته ځین رسایي نه کوي اوس لاندې وایي وتسکب برفع وسعید دا تسکب په رفع سره وایي اصل کې دلته دوه حکایت دي یعنی دوه روایت دي یو د تسکبو ده په رفع او یو د نصب ده تسکبه دا وایي په رفع ټیک ده او دا صحیح ده روایتن و درایتن یعنی روایت چې موږ ته رسېدلی ده نقل د رفع رسېدلی ده موږ چې یو بل استادان نه اورېدلي دي نو تسکب مو په رفع اورېدلی ده روایتن دا معنی درایتن صحیح ده څنګه درایتن صحیح ده یعنی بنا بر دلیل والفهم
چې تسکب په رفع به دا په اطلب ورته شي مخکې ورته ګوره ساطلب دا په اطلب مرفوع باندې اته نو سین لاندې ده ساطلب خامخا زغوانه ستسکب خامخا ما سترګې اوښکې به وي او دا ټیک ترجمه ده چې فلال ما سترګې اوښکې به وي یعنې دا معنی غمجن یم ځکه اوښکو به ول دا لازم دي یو شي سره چې لازمي لري جدایي د دوستانو نه چې غم ده دا دیغ لازم دي نو دا معنی خامخا ما سترګې اوښکې به وي یعنې خامخا ما ته غم لري نو دا ټیک معنی ده چې په نصب یې ووایې داسې وایي تسکبه نو یو خو روایت خطا ده ځکه موږ استادانو نه تسکبه نه ده اورېدلی تسکبو رفع ما اورېدلی یو بل دا چې تسکبه یې ته وایې بیا خو بیا په بعد الداره تفکیه ساطلبو لاندې به راځي تسکبه منصوب به راځي په بعد الداره به تفکیه ام مفعول به دا مفعول به ګرځي چې چې ترجمه یې ساطلبو بعد الدار ساطلبو تسکب الدموع زر ده چې زه به وغواړم به ول دې اوس کوم دا غلطه معنا ده چې غواړې که نه ته اوس مبتلا یې ته خو یې غواړې خو نه سب الدموع خو څوک غواړي نه غمونه خو غواړي نه څوک ځکه چې غم غواړي خو بیا به نه غم حاصل کوي بیا خو به خوښي بیا چې خوښي یې تا ته محبوبه او خپلې محبوبې سره وصال نصیبي بیا څوک غمونه غواړي نو چې تسکب په نسب کې خو بیا په بعد داره تسکي بیا چې ترجمه یې ساطلب بعد دار ساطلب سب الدموع زه ده چې زه به وغواړم اوښکو به یې ول اوښکو به خو غم و یعنې زه ده زه به وغواړم غم نو غم چېرته غواړې غم خو سړی پسه غواړي چې نه غم چې نه غم خو بیا خو به خوښي تا ته محبوبې ملاقات حاصلي بیا چې محبوبې ملاقات حاصلي خو دغه مطلب دی بیا غواړي څرنګه غم دې وجې تسکب په نسب سره نه ده چې عطف کې په بعد الدار ساطلبو لاندې راځي بلکې اطلبو باندې عطف ده ساطلبو ستسکبو بالفعل خامخا ما سترګې اوښکې به وي یعنې غمجنې دي او دې باندې زه خوشحاله په غم ولې په خوښه ځکه الله قانون دا چې غم نه باید خوښي لتجمو داسې خوشحالې شي نو په تجمو دا کې یا غلط شوی ده چې دا یې خوښي نه کنایه ګرځولی ولې ځکه جمود خو شدت غم نه کنایه ګرځېدی ځکه چې انسان جمود دې ته وایي چې سترګې وچې سي په وخت ارادې دې زړه چې ته زړه اراده کړه سترګو نه مطالبه کړه چې اوښکې راکړه دو وچې سي ولې وچې سي شدت غم له ولې نو تجمو دا شدت غم نه کنایه ګرځېدی خوښي سره دې څه تعلق ده چې ته تجمو دا خوښي نه کنایه ګرځې دې کې ته غلط شوې او نور ټکي بیا کوو پکې لا نه تو په تسکب بالرفع دا صحیح ده روایتاً عینایه فاعل ده ما سترګې اوښکې به وي الدموع اوښکې چې تجمو دا چې سترګې مې خوشحالې دي اوس ته ګوره جعل سب الدموع د تسکب چې دا عنایه الدموع ګرځولې د سب الدموع د اوښکو به ول کنایه اما یخشینا یلزم فراق الاحبه چې لازم دي جدایي د دوستانو ده چې لازم دي جدایي د دوستانو څه شی ده من الکابه والحزن چې کابه تکلیف ته غم ده نو سب الدموع غینه کنایه ده یعنی سب الدموع دا لازم دی غم ده سب الدموع لازم دی غم ده کنایه چی ته وایي ذکر دی لازم مراد نه لازم به انتقال ملزوم ته ذکر دی سب الدموع مرادم سب الدموع چې سترګې به مې اوښکې به وي بیا انتقال لازم ته چې غم ده نو دا کنایه ده اما یخشینا یلزم فراق الاحبه چې د جدایي د دوستان نه راځي من الکابه چې پریشانیګانې والحزن غم ده واصابه اشعار دې کې صحیح ده دا ټیک دی چې سب الدموع دا لازم ده د غم نو کنایه سره ذکر دی لازم مراد لازم چې سترګې به انتقال ملزوم ته غم ته انتقال لكنه اخطا في جعل جمود العين لیکن دا غلط ده په ګرځولو د جمود العين کې د سترګو وچوال کې کنایه اما یخشینا یوجب چې واجبې د خشي لره دوام الطلاق همیشه ملاقات من الفرح والسرور چې خوشي ده دا جمود خوشي نه کنایه کړه دې کې دا غلط ده هلکه فرح سرور نه سره کنایه ده جمود خوشي نه کنایه نه ګرځي جمود څنګه کنایه ګرځي شدت غم نه ته ګوره وای فین الانتقال من جمود العين ځکه انتقال وچوالي د سترګو نه الا بخله بالدموع چاته انتقال لتجمد جمود وای د سترګو جمود ادا انتقال دینه کې الا بخله بالدموع دې خبره ته چې سترګې مې اوښکو باندې بخیلې دي
حال اراده البکا په هغه وخت کې چې زه اراده د زړه کوم نو سترګو نه اوس کې غواړم ادو بخل بالدمه کوي بخل بالدمه ولې کوي بخل بالدمه ولې کوي ویالة الحزن ډېر غمي ځکه دو بیا بخل بالدمه انتقال جمود العین نه چې سترګو وشواله ده الى بخل بالدمو دیتا چې ما سترګې بخیلې دي په اوښ کې کوم وخت کې حال اراده البکا چې زه اراده کوم د زړه او غواړم ورنه اوښ کې بیا دو بخیلې دي بخیلې ولې دي ویالة الحزن ځکه ډېره پریشاني ده ځکه بخیلې دي ویالة الحزن چې دا حالت کې غم ده علی مفارقة الحبه په فراق د دوستانو دا کنایه خو ټیک ده چې ته جمود شدت غم نه وکړې لا اله ما قصده نه اخشي ته انتقال کوي ده قصده چې شاعر قص کړی ده من السرور د سرور نه چې ته کنایه ګرځي الحاصل چې دا سرور حاصلي بالملاقات په ملاقات کې دوستانو سرور خو ملاقات سره حاصلي دی جمود سره خو سرور نه حاصلي دي ته جمود سره کنایه کوي سرور نه دې کې دا خطا خو دلته څنګه دا خطا سره ده چې دا د سرور نه کنایه ګرځول ده ان دلته لوازم بعیده معتبر کړي جمود سترګو وسواله ده د کنایه خوشی نه ګرځولې ده څنګه یا خوشی نه ګرځولې ده په دغه تر باندې چې سترګې وچې شي په داسې وخت سترګې وچې شي چې ته زړه اراده لري اته دونه اوښ کې غواړي او دو وچې شي نو دا داسې وچې شي چې اوښ کې نه بایوي ولې نه بایوي ځکه چې دو بخل بالدمع وکړي بخیلې شي په اوښ کو بخیلې ولې شي په اوښ کو ځکه ډېر غم له وجې بخیلې شي په اوښ کو ډېر غم چې راغی بیا به وروسته خوښي پسې راځي بنا په قانون دی د الله قانون چې ما ان مع العسر یسرا نو هغه خوښي ته څلورم نمبر کې دی ورسېده نو جمود العین سترګو وسواله دا خو لغوي معنی بیا انتقال بخل بالدمع ته بیا انتقال غم ته بیا غم نه بعد انتقال خوشی ته بنا په قانون الهی سبحانه فإن مع العسر یسرا دې ته وزن نه دي د غم پورې ځین تیز سبقت کوي چې سترګې وچې شي اوښ کې نه کوي ته اوښ کې ونه غواړې دو بخیلې شي ولې بخیلې چې ډېر غم وي دا عام عرف ده چې چا باندې ډېر غم راځي بیا ورته خلک وایي چې پلانکي سړي زړه وخوړلی دی ځکه زوی یې وفات څه که نه خو ویې نه ځړل چې ویې نه ځړل دب بس اوس یې دا وخوړی اوس دا نشي چې کېدی دا پلار چې دا به زور پسې لاړ شي مړ به شي پسې چې وځاړي بیا غم چې دا باره روز چې ونه ځاړي که نه او ډېر غم یې دی ونیسي بعد بیا دا سړی ختموي دا غم سړی ختموي دجې پورې انتقال ټیک ده عرف داسې ده چې سترګې وچېسلې یعنې دا معنا چې سترګې بخیلې سلې ولې بخیلې سلې ځکه ډېر غم راغلی دجې پورې خو عقل انتقال کوي خو دې نه بعد چې هغه نه بیا خوښي اگر که قانوني الهي ده که نه خو دا لوازم دلته په عرف کې نه دی استعمال چې بخیلې سلې په اوس کو بیا ډېر غم راغلی ډېر غم نه بعد به اوس خوښي راځي اته کنایه کوي چې دا خوښي نه ګرځي دغه تاکید ده دا عرف کې دا لوازم نه دي معتبر ځکه وایي ومعنى البيت إن اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق وأوطن على مقاسات الأحزان والأشواق وزي شعر معنی کوي بنا پر رفع التقریر څرنګه وایي سأطلب بعد الدار دا وایي چې دا سین استقبال باندې دا تاکید پر ځکه وایي ان اليوم نن استقبال باندې نه خملې ان اليوم زنن غواړم بعد الداري د خپل کور لري والی یعنی دا معنا چې خامخا یې غواړم یعنی ما ته حاصل ده د کور لري والی دې باندې زه ځان ته صبر ورکوم چې ما کور د تاسو نه لرې وي ځکه قانون الهي دا ده چې بود نه بعد به قرب راځي بنا په مالوس وي سره دا ټیک ده د جنا خلق اوس ته انتقال کوي ان اليوم اتعب نفسا زنن رس خوشاله زړه بالبعد والفراق په لرې والي د ما کور تاسو نه په جدایي واوطنها على مقاسات الاحزان والاشواق واوطنها از نفس ته توتین ورکوم اطمینان ورکوم على مقاسات الاحزان لا تسكب عين الدموع تراله
وستسکب عینای الدموع خامخا به ما سترګې اوښکې وبهوي، یعنې غم به رایسي، یعنې غم دې وي، زه ځان ته صبر ورکوم په غم. و اوتنها په کار وکنه دا د ستسکب معنی ده. و اوتنها زر د چې وبهوي ما سترګې اوښکې، خامخا ما سترګې اوښکې بهوي، یعنې غم زه کوم، ځکه اوښکو سره لازم غم ده. دې غم باندې نفس ته توطین ورکوم، اطمینان ورکوم. على مقاسات الاحزان په غړپ غړپ تیرولو د غمونو، ولو شول اشواق اشوکونه تمناګانې چې نه پوره کېږي از تیروم. وتجرع غصصها ګوټ ګوټ تیروم. ګوټ ګوټ دې ته وایي چې ستوني چې اوځي غړپ اوځي خړق خړق خی. وتجرع ګوټ ګوټ زه تیروم غصصها ترخې د جدایي، الترخې د غمونه د ترخه غمونه ګوټ ګوټ زه تیروم. وتحمل لاجل حزنا از برداشت کوم دې له وجې غمونه، جان ته اطمینان په غمونه ورکوم. یفیض الدموع من عینیه چې لازم ورسره دا ده چې ما سترګو نه اوس اوس کې بیا دي، یعنې سب کو دمې کنایه کړه غم نه. یفیض چې بهوي دا غمونه چې ما باندې لازم دي، زه ورسره ملازمه مې ده، دا اوس کې بهوي ما سترګو نه. په پیاډ وکنه این اليوم اتیب نفسا بالبعد والفراق، دا چا ترجمه مطلب اطلب بعد الدار، خامخا کور لرې والی غواړم، یعنې نفس ته توطین ورکوم په لرې والي د کور، ځکه وروسته به کور به راځي د تقربو. اتیب نفسا بالبعد والفراق و اوتنها دا تسکب دموع معنی ده، خامخا اوښکې ما سترګې بهوي، یعنې زه غمجن یم، غم باندې نفس ته اطمینان ورکوم چې د غم سره لازم ما سترګو اوښکې بهول دي، انتقال لازم مضمون ته ده، دا کنایه ده. وتجرع غور غور تیروم غصصها ترخې د دې شوکونو د دې پریشانۍ. وتحملو زه برداشت کوم لاجل لوجه د دې غمونو او شوکونو نه حزنا پریشانی. یفیض الدموع چې بهوي اوښکې من عینیه ما سترګو نه، دا یې لازم سي لیتسبب بذلک، دې دپاره چې زه وسیله جوړه کړه ذلک دغه دا غمونه باندې اطمینان، دا زه وسیله جوړه کړم. لیتسبب بذلک چې وسیله جوړه کړه دغه چاته وسیله کړه الی وصل یدوم وصال ته چې همیشه وي، و مسرت لا تزول او خوښي ته چې نه زایل کېږي، چې لتجمو دا معنی ده. فإن الصبر مفتاح الفرج، ځکه صبر دا مفتاح د کوشادګي ده، چابي. وما كل یسر یسر، هر غم سره خوشي ده، ولکل بدایة نهایة، هر ابتدا پر انتها ده. ولهذا اشار الشیخ عبدالقاهر، دا ترجمه ته شیخ عبدالقاهر اشاره کړې ده په دلائل الاعجاز کې. وللقوم هاهنا کلام فاسد، قوم د علماو د معنی او بلاغت ول دلته یو بل کلام کړی ده فاسد، اوردنا او فی اشاره ما متوال کې راوړل، هغه داسې معنی کړی ده قوم چې دو وایي چې ان عادت الاخوان و زمان، چې زمانه عادت هم ده اخوان زمان، دته هم عصر خلصي دغه د عادت ده چې د تام مطلوب ضد باندې د اتیان کوي، چې توس خوشاله کنه به دا کوشش کوي د ملګری دوستان د اخوان زمان د زمانه کوشش کوي چې تا ته غم راځي، بس دو بیا دا اوس وخت حسد بغض صرفري کی شوري کی چې دا پریشان کبه پریشان بیا زمانه عادت ده چې دا خوشي راولي، نو دا اوس زمانه سره چل کوي. زمانه ته وایي چې زه خو ساعت له بوده دار، زه خو لري کور باندې خوشحاله خامخا غواړم کور لري والی، یعنې نفس ته اطمینان ورکوم کور په لري والي باندې، زه خو په خوشحاله. زمانه یې ویله چې مظلوم مړی خو دا خو بوده دار باندې خوشحاله ده، چې کور مې لري ماسوکې نه په دې خوشحاله ده، دا اخوان چې دي دا په دې خوشحاله دي چې ته لکۍ چې اتا ملګری چې د لاهور چې ګرځي را ګرځي چکر یې لګي، نو دا وایي زمانه دا ملګري چې دا ټونه خو خوشحال ده په لرې والي، نو به زمانه په ضد راتلل کوي، تا ته ملګری علي لکۍ سر ورسېد چې علي راغلی ده چپل یې په پښو یوه او ورپسې وتسکب عینای الدموع، دا زمانې ته دا ښکاري چې ما سترګې خامخا اوښکې بهوي، او اوښکې بهول کنایه غم نه ده که، ځکه اوښکې بهول لازم الغم دي. نو زمانه پوهېده چې دا زمړی خو غمجن ده، په دې باندې دی جان، دې باندې دی مطمئن هم ده، غمجن ده مطمئن ده، ملګري دا وایي چې دا خو په غم مطمئن ده زمړی. بیا دو عکس باندې راتلل کوي په نکیز باندې
نو بیا تا ته ملګری راولي چې ته خوشحال شې لتجمده چا یې دا ترجمه کړې ده دا وایي د عبدالقاهر والا صحیح وه دا مخ څه چوکه دا دغه والا غلطه ده وایي ولې وایي زمانه اخوان الزمان چې تا په نقیض راتلل کوي دا په تا په نقیض نفس الامري نقیض اظهاري نه چې ته په خولې ځای ده یو نقیض باندې راتلل کوي چې تا حقیقي مطلب کې چې هغې نقیض اوس تا حقیقي مطلب خدا ده چې زه محبوبې سره نږدې وم دا مطلب خو دی چې زه لرې وی نو ته به په لرېوالي راتلل کوي اوس ته که دا ښکاره کوې ظاهر کې چې زه په لرې باندې خوشحانه نو دا خو تا مطلوب نفس الامري نه ده که دا خو هسې تا مطلوب لساني ده نو زمانه خو چې کمک نه ده اخوانو زمان چې تا مطلوب لساني ضد باندې عمل کوي چې تا مطلوب نفس الامري ضد باندې عمل کوي نو تا مطلوب نفس الامري قرب ده نو بود به راولی دا بود چې تا مطلوب ښکاره کړ چې زه په لرېوالي خوشحانه دا خو تا بود مطلوب لساني ده دې ضد قرب نه راولی داسې تا مطلوب څه ده تا مطلوب خوښي ده نو خوښي په مقابل کې به غم ته راولي داسې نه چې ته مطلوب لساني وایې چې تاسو باندې جمعه نو زه پریشانه په دې باندې زه طبیعت کې نه یم حتی چې وزه ضد باندې اتیانو کې چې خوښي ده دا غلطه معنی ده زمانه اخوان زمان نقیض نفس الامري اتیان کوي نه په نقیض لفظي باندې ځکه ویلو اورد نو په شرع دا کلام فاسد ده ما په شرع کې راوړی